راتون کے میاشت دا ذی الحجې ده او د اهم عبادتونو سره د میاشتې تعلق دی. یو عبادت خو په دې میاشت کې د حج دی. مسلمانان حج لذي او د حج تعلق د دغه میاشتې سره دی. د دغه میاشتې په 8 تاریخ باندې د حج اعمال شروع کیږي. بعض اعمال مسنون دي، بعض واجب دي او بعض فرض دی. په 8 تاریخ د دې میاشتې د راتلونکې میاشتې حاجیان صاحبان سحر وختي د حج احرامونه وتړي، نیتو کی 2 رکعاته نفلو کی، که د چاوس کېږي او نفلي طوافو کی، کنینو 2 رکعاته نفلو کی، او چې څومره دا ټول خلق په لکونو خلق یو لنګ وی د پرتوک په ځای او د کمیس په ځای باندې په ځان صادر واچي، او زنانا جامع برابر کی، سر پټ کی، د سر ویخته مخ ځان لښکاره کی، او بیا 2 رکعاته نفلو کی، د احرام 2 رکعاته سنت الاحرام، او د هغې د نفس سرونه ښکاره کی او لبیک وی نیتو کی لاول. اللہ دا حج نیت کوم تیرا تاسان کے او تے قبول کے، او لبیک شروع کی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماسپخین منزله د گاڑو قافلے روانی شي، څوک پیاده روانی، په زرګونو لکونو خلق او لبیک چغې وی، زنانم وی او نارینم وی. څوک په گاڑو کې سواره شي مینا ته لاړ شي. مینا ټوله د خیمو ډکه ده. مینا کې بیا د ماسپخین منځو کې، د مازدیګرو کې، د ماښامو کې، د ماسخوتنو کې شپه پکې تیره کې. په هغه احرامونو او لنګونو کې د زنانو ځان له خیمې وي، د سړو ځان له خیمې وي. سحر وختي چې منځو کې نو عرفات ته روان شي، دا د عرفې ورځي. لبیکم وی حاجیان و تکبیرات تشریقم شروع شي. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پیادم پا داستش سرون اخکاری، سپین سپین جامی وی چخکاری، که زنانی نو آغیم سپین بورقی پسر کری وی، سپین رنگ وی و کتوری هر قسم پسرولی شي، و زنانو مکسر سپین حرامون تللی، او نارینم د قصد صادرون لنګونه والی، او سرتور سر او خپیب لخپی لکه د لیونو غوندې چې یو لیونی سنگ په لیونتوب حالت کې منډې وی، دقه سې رواني د عاشقانه مزاج د لیونتوب په حالت کې، او د عرفې مبارک ورځې نیک عرفات ته لاړ شي. ګاډي م رواني، د دنیا ګاډي ډېر لوی رشي، او پیادم خلق رواني، د دنیا خلق رواني. څوک د گاړو په چتونو ناستی، څوک د ډاټسنو په سرونو ناستی، او ټول د الله په ذکر کې مشغولي. د الله تسبیحات وی الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. وصلی الله تعالی على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سوک داوی سوکوی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. او دا عجزے پا شکل کے او دا فقیرے پا شکل کے خلق روانی دا منان عرفات تا. یو چغا دا یو ہیر دے، او دا ارچا پزر کی یو درد پروت تے، یو عشق پروت تے دار چا پزر کے. جامع والا خدای دا سے منتخب کردی دا کہ دا شقے جامع دا او دا لیونتوب جامع دا. لیونی سرطور سری دا دم سرطور دے، لیونی خپیب لخپی منڈے وی، دم چپل چولی دلان دے خپی خپیب لخپی دی. لیونی خدا پا دے ندا چی دا ما مخ سرطور دے و که دا ما مخ پٹ دے، دا غرنگ مخ سرطور دے، مخ کار دے،
او دقه رنګې دوه څادرونه د کفن چولي، یو د پرتوګ په ځای باندې او یو د کمیس په ځای، او بیا د لبیک چغې وی یا الله ستا په در کې حاضر یم، لبیک خدای ستا در کې حاضر یم، اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، خدای ستا در کې حاضر ولاړ یم، خدای تعالی شریک نشتا، ان الحمد والنعمت لک والملک، خدای سول صفتونه ستا د پاره دي، بادشاہی الله ستا ده، احسانات رو ستا دی، لا شریک لک، خدای تعالی شریک نشتا. عرفات ته لاړ شي، عرفات کې دار معلم خپل خیمه دار چا خپل ځای معلومي هلته خپلو خیمو ته لاړ شي، نو حاجیان لغوندې دمو کې د عرفې پرواز. بیا د عرفات کې د مانځه نه پس بیا مونځ په لومبي وخت کې وکړي، د ماسپښین مونځ څوک چې هغه جومات کې مونځ کوي نو هلته بیا د ماسپښین او د مازدیګر مونځ دواړه په جمع کوي د ماسپښین په وخت کې، او که څوک په خپلو خیمو کې دي نو هر سړی په خپله خیمه کې د ماسپښین مونځ وکړي. ماسپښین نه پس وقوف شروع شي. وقوف سمانا دا ټول خلق د الله تسبیحات شروع کی، دا الله ذکر شروع کی، لبیک شروع کی، او دا الله په شان کې صفتونه کوي، او بیا لګي او الله ته زاره کوي یو جاړي. ټول عرفات د جړا نه ډکی. عرفات کې څوک داسې نی چې هغه د الله په ذات کې لوی بیان نه کی، او یو چغې وي که بوډه بوډا دی او که ماشوم دی او که ملا دی او که امیر او که ښځه ده او که نارینه دي، ټول الله ته یو چغه لګي، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. او د الله تکبیرات وي، جاړي خدای ته جان، الله ته محتاج نور ته پکې ودرېږي. علماء لیکلي دي چې لږ سات نور ته ودرېږي، سور نور ته حاجیان ولاړي، خیمونه باروزي او قبلې ته مخکي او الله ته ولاړي. رب العالمین دغه وخت کې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو خو وایئ چې د انسان مه پیدا کوه، کم کم زین جاؤ من کل فج عمیق، کم کم لرے زینا دا غریبانان راغلی دی، پیاده راغلی دی، په سفر راغلی دی، ښځې پریښې دي، بچی پریښې دي، کورونه پریښې دي، پیسې لګولې دي، او زما در کې ولاړ دي ټول په دشت بیابان کې، سرتور سر، خپې بلې خپې، او ما ته چغې وایي اے فرشتو تاسو گواهان شئ چې دا ټول مو بخل. الله ډېر لوی کرم دی، ډېر مونږ ډېر باغیان یو، مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ ډېره لویي کوو، مونږ خدای ته ځان نږدې نه کوو، مونږ الله یاد نه کوو، کہ مونږ لږ الله ته نږدې کوو. حدیث قدسی دی، رب العالمین فرمائی چې څوک ما ته یو لیش ځان را نږدې کوي زه ورته یو ګز ځان ور نږدې کوم، چې څوک ما ته یو ګز ځان را نږدې کوي زه درته غاړه غټی ورځم ځان نورم نږدې کوم، او که څوک ما ته پیاده راځي رو رو راځي زه په منډه ورځم. الله ډېر مهربانه بادشاه دی. مونږ ډېر کبرجن یو، مونږ سر نه کبر او نه مونږ له الله هر قسمه نعمتونه راکړل، بچي راکړل، کورونه یې راکړل، ژوند یې راکړ، عزت یې راکړ، روغ صحت یې راکړ، لیکن مونږ د الله د یو نعمت شکریه ادا نه کړو. الله دې مونږ کې عجزي پیدا کړي، الله دې مونږ له د نعمتونو د شکریې توفیق او طاقت راکړي. نو الله اعلان کوي چې اے بندگانو، اے فرشتو چې دا څومره بندگان دي دا ټول مو بخل. فرشتے وی اللہ فلان کے خو پکی گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے، فلان کے گناہگار دے. اللہ وی دا گناہگار میں امدد نیکانو دا مخو بخل. دا جان دا مازیگر پورے لگئی بدے نورونو ولاڑے و جاڑے غریبانا. اللہ تم دعاگانے کئی
بچو تم دعاګانې کوي، دوستانو تم دعاګانې کوي. مازدیګر منځو کې بیا ودرېږي الله ته، بیا چغې شروع کړي. داسې بوډاګان مې پکې لیدي دي چې د حملې بالکل ټیټه د ګرځېدوني خوارانو په نور ولاړې خدای ته چغې وایي. الله تار سړی محتاج دی، مونږ په یو یو ګړی الله ته محتاج دي. مونږ به څوک وو که د الله مدد مونږ سره نه مونږ هېڅ نه شو، که د الله توفیق مونږ سره نه مونږ د ځای نه قدم نه شو اخیستی، که د الله مدد نه مونږ ساه نه شو اخیستی، که د الله مدد نه مونږ لاس او خپې نه شو ړکولی. هر څه د الله په لاس کې دي. رونو الله ته محتاجه کاغه جان الته خدای ته محتاج دي، تاسو دلته خدای ته چغې ووهئ. نبی علیہ السلام فرمائی دی 10 ورځو کې د ذوالحجې چې کله شروع شي د عرفې د ورځې پورې، ځکه د اختر پر ورځ روژه نیول منع دي، د نه ورځې روجې ونیسئ. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی. او د کال پر ورځو کې د دې ورځو نه قیمتي ورځې نورې نشته. په شپو کې د لیلة القدر د شپې د وجې نه د رمضان اخیری شپې غوره دي، ټولې اخیری شپې. او پر ورځو کې د عرفې د ورځې د وجې نه دا ورځې بهترې دي. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دې ورځو کې هر عمل ماته بنده را نږدې کوي، او په دې ورځو کې که څوک پټینې عمل هم وکړي د نورو ورځو د عمل نه هغه د الله په نزد ډېر بهتر دی. صحابه تپوس کې الله رسوله جهاد نم دا عمل بهتر دی؟ وی او په دې ورځو کې چې څوک عمل وکړي د جهاد فی سبیل الله نم بهتر دی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. څوک وایي چې د هغې نه هغه د رمضان شپې مرادي دي، لیکن اکثر محدثین لکی او مفسرین کہ دا اللہ سورج تے مرادی دی او دا اللہ شپے تے مرادی دی در لوی اختر چکل میاش رو خیجی. آجان دنور پریوتو نپس بیارا روان شی خپیب لخپیب بینتی زی سرون سرطوری خیرو نڈکی احرامون ام دا خورو نڈکی دا خولو نڈک او لبیک ہوئی واپس را روانی، سوک بس بسر ناستی، سوک بسونو کے دن ناستی، سوک پیادا مزدلفے ترازی. نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کہ اللہ رسول کم حاجی غورا دے وچ اسخا بنتی دی اسخا بن او ببر سری وی خیرن خچن دا خدای پا دربار کے دکا شکل دا لیوانو دے، دا حج دا سفر دا لیوان توب سفر دے، ببر سری وی الشعث الطفل او بدبوئی تیزی او خیرو والی. او کم حج غورائی دا اللہ رسولہ چی کم حج کی دا لبیک چیغی وی، او کم حج کی دا قربانے ساروی زیادہ لالشی دا غورا دے. نو حاجیان سوک 10 بجے رو رسی مزدلفیتا، سوک یو لسر رو رسی، سوک 2 لسر رو رسی، سوک 2 بجے رو رسی. دکا رش دیر زیادی پا گاڑو کم او پیادم نو پا مزدلفہ کش پا غریبانان تیرہ کی پا وہ یخ میدان التخیمی نہیں. سوک زان تا سر تا کیڑے کی دی، سوک زان تا سر تا رومال کی دی، سوک حرام راغون کی سو خوبی خو تیرہ شنو بیا سار وقتی پاسی منذ کے ماندنا پس بیا وقوف دا مزدلفیو کی اللہ تسبیحات اللہ یاد کی و خدای تزاریو کی نو بیا دان سرکانی دا مزدلفین راوالی منات لارش. دا اختر روز دا شروع شوی نو دا اختر پلومبے روز باندے غٹ شیطان و توی جمع عقبہ اگا پا وہ کانو لے اگے نپس دارشی دم شکر و توی تاس و تا قربانی وائے دم شکرو کی داغے نپس سرون اخری جامع بدلی کی بیا توافی زیارتو کی اگے پس سائیو کی بیا رازی مینا تا شپا پا مینا کیو کی او دا اختر پا دویم او دریم مورد دا زوال نپس بیا زی او درے والا شیطانانو لی ناول رکوٹی میامی اندنی بیا غٹ پا وہ خام و سبا لبیو لی بیا زیخ بل بلڈنگ تا روزی پورشی نو طواف ودا و توی اگوی کی واپس رازی نو دا آغا میاش تا دار وستان میاش یو سر دا حج تعلق تی زمارو دویم تعلق دا عبادت تی
که وسم کیږي چې میاشت روخیږي روجي ونیسئ ښه الله پې ډېر خوشحالېږي او د شپې هم د الله عبادت وکړي عرفې دروازې پورې او دریم چې کومه هم عبادت پکې کېږي هغې ته مونږ قرباني وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاله خدای فراخه روزي ورکړه او د قرباني ونه کړله نو دې زما جومات ته د اختر نه راځي چې اختر مانځله رانشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړ دا الله رسول ما هذه الاضاحی دا قربانه څه شی دی چې دا مونږ یې کوو وی سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده وی دا الله رسول زمونږ پکې څه دي وی چې کوم څاروی دی حلال کو او د هغه په شا څومره ویښته دي په یو ویښته به دله خدای ثواب درکړي او چې کوم ګډ دی حلال کا د هغه د یو وړی په شا چې څومره وړی ده په یو تار به دله خدای پاک یو نیکي درکړي واقعي حضرت ابراهیم علیه السلام د ټولو پیغمبرانو د اکثرو پیغمبرانو نیکو نوح علیه السلام نه پس ابراهیم علیه السلام تیر شوی او چې څومره د دنیا خلق ټول ابراهیم علیه السلام منه اوس یې عیسایان هم مني یهودیان هم مني او د مکی مشرکانو به ورته خپل نیکو پیغمبر وی و قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا چی دا ابراہیم علیہ السلام سی تابعدار اغزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چی کم مسلمانان دی دے تابعدار دی او چی چا دا اغا تابعداری اکلا نو اغا تابعدار دی دا ابراہیم علیہ السلام یو سو طریقی دی چی پاغین دا یہود و عملشتن دا عیسایانو او زمونږ د مسلمانانو په الحمدلله عمل دی هغه به دا خوله وینځله مزمزه چې ورته وایي په اودس کې دا خوله په سختۍ سره کنګالول مونږ هم الحمدلله اودس کې دا خوله کنګالو هغه به پوزه کې اوبه اچولې او پوزه به یې ښځو سره سوڼوله نو مونږ هم پوزه کې اوبه اچې وسوڼو یې هغه به سنت کو دا اتیاو کالو چې خدای پاک ورته وی ځان سنت کا دا اتیاو کالو تر ښځې راواغېشته او ځان یې په خپله سنت که د خدای په حکم فورا عمل زمونږ په امت کې هم ځان خلک سنتوي هغه به ګیره پرېښې وه غټه ښکلې ګیرې وه دا ګیره مونږ هم شکر الحمدلله ګیرې پرېږدو هغه به برېت لنډي کول مونږ هم برېت لنډي کوو هغه به سر کې لاره ایسته مونږ هم چې د چا ویښتي په سر کې لاره وباسي هغه به د جنابت نه پس غسل کو په مونږ هم د جنابت نه پس غسل واجب دی دا ګوره د ابراهیم علیه السلام طریقې دی ټولې هغه قرباني کړې وه مونږ هم کو هغه څنګه قرباني کړې وه نو قصې اوږده ده چې ته مقرره بیا به درته ویم خو بالاختصار درته ویم ابراهیم علیه السلام دوه بیبیانې وې یوه ساره وه دی د تره لور وه او دی ورسره ډېر لویه قرباني کړې وه ځکه ابراهیم علیه السلام په عراق کې د بابل ښار اوسېدونکی نو د عراق نه دی لاړ سفر یې شروع کو نو یو ورسره روارو حضرت لوط علیه السلام یو ورسره دا بیبي و حضرت ساره نو دا مو سره غریبانان د وطن نه ووتل نو په لاره په مصر تېرېدل دریای فرات باندې چې دی تیر شو نو هلته وله خدای یو بله ژبه ورته وښوله نو هغې له عبراني نوم کېښود عبرانی ورته په دې وجه وایي چې دا د دریای فرات نه دوی عبور وکړو تیر شو دا ژبه پیدا شو ژبه عبراني وه نو یو بادشاه د مصر چې تېرېدل د مصر بادشاه خپلو هغه ډېر ظالم زناکار او بدعمله سړی نو په لاره چې به کوم مسافر تلل او هغې سره به زنانه وي جنکۍ وي هغه به یې ترې رانیولې نو چې چا سره به ښځه وه نو خاون به وله وجه او که چا سره به خور وه یا لور به وه هغه به یې قبضه کړه او خاون ته به یې ویلې زه په مخه دی ښه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله چې خدای دا خو په لوی ګرداب کې ګیر شو نو ښځې ته یې وی بیبي سارې ته وی ګوره ته خو زما ښځې زما بیبي خو په مخ د ځمکه نن زما ستا نه بغیر بل مسلمان نشته
تم مسلمان ہے زم مسلمان ہے نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دا تپوسو کچی دا سڑے دے سدے نو ایدا میں رور دے ما و طویلی چی دا میں خور دا نو ما دروغ جن نکے کدا پتا و تو لگے دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پریدی میں نا پولیس والا رالل ویدا دے صدا ویدا میں خور دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سڑی دینی رور خوری اغین تپوسو کدا دے صدے ویدا زمان اور دے وی رازا بادشاہ لدے بوزم دے بادشاہ لفا مخکلا او دلتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خودے تودرے این یمسسک اللہ بدرن فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت دا تورسی گی بے دا خدے نے بل سوک نشی لرکو خدے تودرے گی زمانوں بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی بغمجن شو ضرب خدے تودرے او من بے شورو کا اللہ پاک تا ابراہیم علیہ السلام خدے تودرے چی خدای زخوستا پیغمبر ہے یو امتحان ندی دا خو بل امتحانو نا پما تیر شو اور کیوں غردو لیشم خدای تاب بچ کلم دا وطن نروخ کے لیشم باردادی روتم نو خدای اس میزت لٹ کی گی اللہ خدای رانا بوت لیا خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصوک دا خو بلا اختصار چی دا بسنگ لا سچو پاغا با پالج راغلان دے با پریوات یوزل وی ما ماپ کا وی ماپ مکلی چی بیا لا سچو بیا پزمک درست شو چی پریوات پالجو وی ما ماپ کا بیا خدای جوڑ کو چی بیا لا سچو بیا پزمک درست شو چی پریوات لا سخبو بانے فالجو وی دید اللہ میں ماپ کا بیا دتا گتیم ندرانم وی خم ماپ مکلی نو بیادی تپوسو کتا یہ سوکو تو خود الوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے نا عراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدای پیغمبر او اگا پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدای پہ اورم گلے گلزار کو نو بس دا مصر والا بادشاہ خو پیشو کہ نمرود خو غٹ بادشاہ اگئی مقابلہ و نکلا زبردی سپینگری سے مقابلہ کو نو بیا دا خز بوتلا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خز پڑھ کے سودا آوا چی مالا خودیس پیرد گوتی ندی روڑے خو اسے نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتوئی وی ابراہیم ازم را خاون دا وی خدای دا اغا سکیم و سازش پا خور کے واجو ذات خدای گوری محفوظ اکلم جللی و تخبل خاون دکا خاون چی پا خد شکی دانے لنوی گران کار اغوات ابراہیم علیہ السلام وی ماتا تسلے منا کوا وی قسم دی ماتا خدای دا علاقہ دا شیشے پشان کلا او تماتا مکمل خکارے دے مار سے پخپل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تو لگی دا چی دا خورشتون پیغمبر دے نو خپل لوری و تپا بعض علماء وین زیادی خود درست خبر تحقیقی دانا چی لوری و تو بخنا بی بی حاجرہ ویدہ بستا خدمت کئی اگر لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تانا اور لا شام تا دا شام نا فلسطین تا دوارا خزی اوزیو سیدلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچیو نشو او دے کشری بی بی حاجری لخدای او بچیو رکھ ولی ابراہیم علیہ السلام با خدای تا چغیوالے اللہ تبے اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبول کا او خدای مال زویرا کا نو چی زویر ورکا نو اسماعیل نو میں والا کے خواد نو دے خو بوڑا اس پین گریو او زویم پوٹے نہیں دے نو بیا دا سے زویر نیاز بینے او پپلار مور دیر زیاد خوگی دا دوارو بی بیانو مینس کے لگے اختلافات رالا مشری بی بی و توی دابا ما سرا نو سے دا بیلو سوا دا دی مخممات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا منل چی غی غٹا قربانی ورکرم کور وطن مور پلار رونا خوین دی ارسی پریخیو او مسلمان وا وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زما کار دی دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرت لار خیم
ما والا یو ځای خوښ کړی دی هلته یې بوځه. زه پې خپل یو کور آبادوم. ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه ده. الله کم خوا بوځم، فرشته یې ورته حواله کړه وي دا به راته لار ښیي. د شام نه را روان شو، رالل موجوده چې کوم بیت الله شریف دی دې له یې راورساوه. دا بیت الله روان شوی د نوح علیه السلام په سیلاب کې. یو زړه غوندې اونه وه، دشتي اونه، هغې لاندې دا ښځه م کېنوله، پېغله جینۍ بی بی هاجره، او هغه ماشوم اسماعیل چې د مور پیس کل اروني والا، هغه م وله په غېږ کې ورکړ. او لږ غوندې یو بتکي کې ورته اوبه راوړې وې، هغه یې ورته کېښودې. او یو معمولي غوندې توشدانو په هغې کې ستوانو د خوراک سامان، هغه یې م ورته کېښود. ابراهیم علیه السلام ته روان شو. دا داسې ځای دی د مارونو چې دلته یې څه نشته، نه کور شته، په میلونو میل خو څه کې په شلګونو سلونو میلونو څه نشته، نه انسان شته، نه درنده حیوان. درنده حیوان هم هغه ځای ته راځي چې کوم ځای اوبه پکې نشته، اسم نشته. یک تنها میدان کې نه جونګڼه شته او نه کوټه شته او نه بلډینګ شته او نه سمڅه او غار شته چې پکې کښېني، هلته یې پرېښودل. نو پیغله ښځه چې څوک پرېږدي خو د خدای په حکم، او پټینې ماشوم پرېږدي دړه نه به یو خدای خبر. لیکن پیغمبر بیا پیغمبر له خدای په دنیا کې ازمایشونه ډېر راولي. مونږ خلک نه شو ټینګېدي نو په مونږ نه راولي. داسې مثال دی لکه یو کلکه جامۍ، نو که هغه ډېر هم اینځې او ډېر زورونه هم ورکې، نو هغه ښه پاکوه زورونه ورکوه، شلېږي به نه. او چې کومه نری جامه ده د سیپون یا د جارجټ، نو که هغه صفا کې نو احتیاط سره به صفا کې، که لږ زور دې ورکړو نو به شلېږي. نو د پیغمبرانو مثال د مضبوطې کلکې جامې دی. هر څومره چې خدای پاک ازمایشونه پرې راولي او مږي یې په ازمایشونو، نو هغه نوره مضبوطېږي، خرابېږي نه. او زمونږ مثال د جارجټ او د سیپون د لوپټې دی. الله ته پته ده که لږ زور ورکوم تښتي، نو موږ سره ګزاره کوي. نو ابراهیم علیه السلام روان شو ته، دا ښځه ورپاسې، دا خو پوه شوه چې دا خو یې زه په سلګونو میله لرې راوستم، دلته خو هېڅوک نشته. نو دا ښځه ور روانه شوه، وی سړیه موږ د چا ته پرېښودو، او ماشوم بچی د چا ته پرېښود، دی غږ نه کوي او کتې م ورته نه شي، جړا والا ورځي. نیازبین دقه یو پوټینی بچی او پیغله جینۍ، او د بادشاه لور نیازبین کور کې لویه شوې ده. دی غږ نه کوي، روان. ښځه بیا ور مخکې شوه، ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښود، ته رانه چېرته ځې؟ دا ماشوم بچی به څه کوي؟ دا لږ خوراک د خلاص به شي، دا لږې اوبه دي، بیا به مونږ څه کوو؟ چېرته دی؟ دی بیا غږ نه کوي. باب المروه چې اوس کوم دی چې د مروه غر دی، دې نه لږ غوندې مخکې دا واپسې بیا روانه شوه. نو د لمنې نه یې کلکه ونیوه، د شا نه، اخو ورته کتې نه شي، سترګو کې اوښکې راغلي دي. ای سړیه تا ته ویم مونږ د چا ته پرېښودو دلته خو هېڅوک نشته، ته رانه چېرته ځې؟ هغه غږ نه کوي. نو ښځه هوښیاره وه، اخر کې دې تپوس وکړه چې دی خو کم کار کوي، د خدای په حکم کوي. وی الله امرک بهذا، وی دا راته خدای ویلی دي. نو ابراهیم علیه السلام سر وړقه داسې، نور یې غږ ونه کړ. نو ښځې لمن پرېښوده، وی ان الله لا یضیعنا، وی خدای به مونږ ضایع نه کړي. هغې ایمان مضبوط. نو واپس شوه او ابراهیم علیه السلام لاړ. حجون ورته وي معلنات، هلته یو غر ته وخت. نو خدای خو ورته ویلي وي دلته به کور جوړو، نو قبلې ته یې مخ کړې او خدای ته یې لاس اوچت. اللهم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پل بچی میں خدایا په دشت و بیابان کې پرېښود. داسې دشت و بیابان اس بوټي پکې نشته، ونه پکې نشته. عند بیتک المحرم، تا راته وې دلته زما کور دی عزتمن، هلته مې پرېښود. ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، یا خدایا فما خو دې په دشت و بیابان کې پرېښودل، زه خو ترې لاړم، خدای څوک وله راوله. دا به څه کوي؟ یوازې
دا ښځه به یوازې څه لعلهم یشکرون او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریہ طاقت ورکا جستا شکر ادا کی دیکھو تلا نو خدای پاک سے چلو کہ اللہ والے اوبلا قبیلہ راوست جرحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا دا یمن خلقو اغیبا ہمیشہ پدے لارت دل دا خانہ بدوش چی نو مارغی ولید چکرے و نو چکم دا غی دا اوبو والا کسو قافلہ کی با یو کس دا تیو چی اغیبا گیا پس گردے چکم دے گیا دا یو با اوبو پس گردے دا چی اوبو گیا بے امونتا نو قافلے تا بے دل تا دمکم اوبو گیا شتا ناغا اوبو والا چکم اڈالا واغوی مارغو لیدا الکوی مارغ خود دل تمون چتا ندلی دے مارغ خواغا دے کی چکم دے اوبی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چی اوبا چتشتا نو چی گرونو نا تورا توشو بے قتل نو بی بی حاجرہ ناستا دا او ما شم بچے او بوسرد او بسنگری اللہ چی او سورہ دے تیر شوے ابراہیم علیہ السلام تلا نو آغا بتگی کی او بخلاس شوے او چکمی کجور او ستوان و سر وام خلاص شو زمور پسینہ کے پیموچ شو معشوم پا جڑاش او سشتن نا بازار شتا چشے والی نا انسان شتا چشے تے والی بی بی حاجر لارا مخامخ جا وڑا گنڈے دا صفاوت ویغی توخت او یو خوابل خواگوری که سوکی پلارا سوک دی چلک ستو وارا سوکی سی نکل مخامخ بل غنڈے دا ماروا و طویل تروانش او دی بچی تا بیدا سے شاعت کتل نو علتا یو خوڑو چی اغی که بیخ بیخ کتشوی نو بچی با نخ کاری دنو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چغی وی معشوم مرواتا و رسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا و ومزل مرواتا و رسید چی مرواتا و رسید یو آوازی ووری چی آوازی وورید نو دا زان سروی خاموش چپ شا خپل رتا ویلی درزیگی کیا بنده چی منڈی ویلی درزیگی چپ 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 او بیا آواز کی اے دا خود بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا بچے میں معشوم ری ما سر مدد چا آواز ورنکر بیا لکی بیا چغوانا آواز خوی وورید دا سڑی بیا چغوانا دی والا بیا آواز ورکی اے دا خود بندہ ار سوک چیئے دا ما مددو کا معشوم بچے را تمری دا معشوم آواز غلی شوی چرا کشوا زبستوی بچے میں مرد چنگے غلی شوی یوی قتل ساڑی و سرناست ساڑی حضرت جبریل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام پیوچے تک روزمکی لیروں برولا او بیا داغین خود اوبا پیدا کری زمزم او پلا پہ اوبر آواغشت اسماعیل علیہ السلام لے پخلکی وہاں چولا خود پیغا قلارک دارالا چرالا او بخوٹ کیگی دی زر زر پکی شگو کے کندو استوغات بندے و تواچولی چوبرانا خورین نشی او توی زم 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 عبرانے کی دا مانا چی بندش 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 حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خدای رحمو کی کدے او بوتے بندے نوا چولی ٹولا دنیا بے سیراب کرے دا با یو جاری نیر جوڑ شوی مشکی دے ڈکا دا غوبو دا فیدہ دا کہ دا تند دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کے دا غدا جرہم قبیلی چو بولی دے اسماعیل علیہ السلام مور لرالا
وی که دی خوخی مونگ لدلتا زیراکا مونگ با دا سروسیگو تبم پا مونگ داده اگه وی در بکم خوبا بگوری زمائی سکے او بکوی حق ستاسو ندی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کې په فلسطین کې اوسېږي او ما لکل کل راځي هغې وی ټیک توبه راکوه قبضه پې نه کو دا مستی حضرت ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي معلومات به هم کول او د خپل بچي به هم کول بچي یې ورو ورو لوی شو 14 کاله پکې ووت چې 14 کاله ووتل نو ابراهیم علیه السلام خوب ولید الله ورته په خپله مخکې یو نظر کړی وی خدای کمال دی بچی را کستا پلار کے بے ذبح کر قربان بے اللہ پا خوب کی وطوی خپل نظر دی پورک پا دوی مش پہ بیا ولید پا درے بیا اسماعیل علیہ السلام خکل مو خشتاو او معشومم دی دا 14 کالو معشوم خورکوٹی او منډې ترړې والے او پلار سره به منډې والے چې پلار به راغی دلته به میاشتې مته راکړه نو دی به سره ګرځي د سپینګری پلار سره پلار د 100 کالو دی بچی د 14 کالو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچی ما ته خو یو خوب می ولید بابا څه خوب دی لیدلی دی ما ته الله وی دا زوی دی حلال کا څنګه دی خوښه او قصه لږه اوږده ده زه اورېږه د ته برابر کړه 14 کالو شو نو دې زوی ته وایي زه چې زو بچې قرباني کوو وی ښه چاړې م واغېشت او پړې م واغېشت او ښځې ته م وایي چې مونږ زه قرباني کوم وی ښه لاړ شې د ښځې څه خیال و چې زما بچې به وجوي منا ته لاړل دا موجوده چې کوم ځای منا ده چې لاړل نو هلته زوی ته وایي وی بچې ما ته خدای په خوب کې وایي چې دا زوی دی حلال کا فانظر ماذا ترى بچې څه دی خیال دی سوچ پې وکړه دې مطلب نو که د زوی مې خوښه وه چې مې حلال که نو حلال به کم او که خوښه یې نه وه نه به حلالوم دې مطلب نو مطلب یې دا و چې د زوی پته ولګي چې په خوشحالۍ ځان حلالوي او که په زور که په خوشحالۍ وي د هغې د حلالولو جدا طریقه ده او که په زور وي بیا طریقه جدا ده او ته څه وایي هغه ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر دی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې خدای راته څه حکم کوي کوه زه به صابر یم لاس به مو نه راقوم خپه به مو نه راقوم وی ښه بچې ډېره ښه شوه نو دغه یې راواغې شپړی او لاسونه خپې یې ولا وتړل هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پې تړل په دې وجه نه چې دی به وتښتي اسې نه د چاړه راکاږم او دې ټوپونه جوړ کړي د خدای حکم کې ناراستي را نشي الله مې خفه نشي لاس پې والا وتړل اسماعیل علیه السلام ورته بابا یو کار وکړه وی چاړه ښه تېره کړه چې د خدای په حکم کې ناراستي را نشي نمبر 1 دویم زمانه دا کمیس مخکې وباسه که وروسته وباسې نو بیا به شلیږي او چې مخکې وباسې روغ بوځي نو بیا چې کله زما حلال کې نو زما دا کمیس به زما په وینه کې غوپه کې او زما مور له به یې یوسي او زما په مور به زما سلام ووایي او ورته به ووایي چې اسماعیل خو د خدای په نوم ما قرباني کا دا د هغه وینه ده په دې خپله تسلي کوه او ما په خپله رضا لال شوی دی په زور نه کمیس دی وګوره روغ دی که شلېدلی نو بیا به مې مور وایي چې په زور دی وجلی دی چې لاس پې یې وله وتړل او چاړه یې راښکله وی بابا دا لاس پې مې پرانیزه د اسمان فرشتې به وایي چې دا د دړه نه دی او پلار یې په زور حلالی نو چې څه میله او چاړه راکاږي
نو چاړه کار نه کوي. وی بابا داسته د ما سترګو ته ګورې نو لاس ته کار نه کوي. نو ما لوړې کو د شان لاندې نه چاړه را کاږه او زه بابا دا خپې مې وتړاسې نه چې بیا زه په ځان نه پوهېږم او کار کې تاخیر را نه شي. نو بیا وتړه. الله څومره ګران کار و، څومره سخته ورځ وه او څومره سخت حالت چې فرشتې الله ته سوال کوي. الله ډېره موده پس دې بوډا سپینګیري له دې بچی ورکړ. خدای ډېر سخت امتحان دې پرې راوستی دی. الله دې امتحان کې خدای معاف کړه. الله وی تاسو نه پوهېږئ، زه پوهېږم. انی اعلم ما لا تعلم، زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. نو بیا وله وجود وتاړه. وی بابا ځان لم سترګې وتاړه، زما په دې سپین وجود چې د نظر لګي ته کار نشي کولی. نو چاړه یې ښه تېره کړه. نو چې چاړه له زور ورکوي، چاړه کوم ځای کار کوي؟ چاړه یې اوچته کړه او د ځمکې نه یې راوباروله. نو چاړه ورته وایي د خلیلو منم که د جلیلو منم؟ د ویلالول کوم، خدای وایي مه کوه. ستا ومنم که د خدای ومنم؟ دې کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ په منډه راوځغاله. هغه ګډ تېره جمعه مې درته ویلي و چې حابیل قرباني کړ. جنت کې خدای لویه په منډه یې راوځغاله. دې غریب ماشومه لوړې پروت دی او د سپینګیري بابا لاس کې چاړه ده او لاس یې رپي، لاس یې رچي. او چې هغه دی نه ګډ راوځغاله نو وایي الله اکبر الله اکبر. الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو یہ مسئلہ جوڑ بدلا شوا. هغه وی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیہ السلام پوه چې قصه بدلا شو، زه بچ کېږم. وی الله اکبر ولله الحمد. اګړې ورته سملو، الله یې ما خپل حکم منسوخ کړ، دا ګډه حلال کا، ګډه حلال کو. اسماعیل علیہ السلام بچ. نو ځکه حضور پاک فرمائی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. صحابہ دی تپوس کی دا سشیزون لی وی سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو دی نکد ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا اگر اعلال کی. او بیا روڑا دا مکی چی سمر فقیرانو پاغی دا غیق وخی خواد. او خکری دا بیت اللہ چی کل جوڑ شو آغی کے ویزان دو. دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا خکری پا بیت اللہ کے ویزان دے. بیا چې حجاج ابن یوسف په حمله وکړه او بیت الله روان کړو، خکرې په هغې کې ګډې وړې شوې. دا د اسماعیل علیه السلام طریقه. ښه چې دې کله بوته نو مور پسې شیطان راغی. وی ته خبرې چې خاوند د نزوې کم خوا بوته؟ وی نه، وی لالی یې. وی چې ته پلار به لګي شي چې زوی لال وستا خاون وی چې ما ته خدای ویلی دی، وی چې خدای ورته ویلی دی یو ځل دله دی لال کې. بیا چې کله مینا ته تلل نو شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته وایي نو غټ سړي په شکل وی خوب باندې باور مه کوه، نیازبین ماشوم بچی دی دا لال دا څه کې. هغه یو څو کاڼي واخېستل، شیطان یې پرې وویشت. اوس هم چې خلک شیطانانو دي دا هغه طریقه ده. نو بیا چې لږ مخکې شو نو د اسماعیل علیه السلام له شیطان په بل شکل راغی. وی الالی دی، وی داسې پلار لکه زما د پلار په شان پلار، داسې مینې والا پلار به ما څنګه حلال کړي؟ وی ستا پلار وی چې ما ته خدای ویلي، وی چې ویلي دی حلال مې دی کړي. درې ځله ورته شیطان راښکاره شوی او درې ځله یې پرې ګزارونه کړي دي. نو هغه طریقه په حج کې خدای لازمه کړې. دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شو. او هغه طریقه الحمدلله نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې جمدی ده. او په هر ملک کې چې کوم مسلمان مالداري نو قرباني کوي. تاسو به هم قرباني کوئ چې کوم مالدار یې. نصاب ما چانه تپوس وکړه مې څومره دی، نو هغه راته د سپینو زرو خبره وکړه. وی په 200 روپۍ څه د پاسه نن سبا نننی ریټ د سپینو زرو د تولې
نو 52 تولے سپینو زرو قیمت چی ما اندازو لگولا نو 37,800 جوڑے دا نننے ریٹ تے 10 زرا او 800 روپے نو چی چا سر 10 زرا او 800 روپے وی نغدے یا وسر 250 میں تولے سپین زری یا وسر 19 میں تولے دا سرو زرو کالی وی یا سر زری قربانی پہ واجب ہے او کہ او سلی سر 19 میں تولے سر زرنی لگی وسر یو تولے یا 2 تولے یا 3 تولے نو کنور نقد پیسے وسرنی او پا قربانی نکے گی او کنور نقد پیسے وسرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باو لگے جی پسو خرسے گی قیمت خرید نا اب وسر جمع کی نو چی قیمت 2,400 ترسی نو دا خزبم قربانی کی کہ او سالی ذرا نقد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دا کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی غشتی تجارتی مال چوتا ہوئی او قیمت 2,800 ترسی کی دے بم قربانی کے کدی او سالی زمکہ دا نقد پیسے وسر نشتا دوم رزمکہ دا چرا دا ادنا گزارا پکے گی دا دا خزے و دا بچو کہ دا سارا کم شریک اسی گیا گا بچ معمولی گزارا پس پورا ڈوڑیم کی گی نو قربانی پہ واجب ادا او کدوم رزمکے وی چی گزارے پہ نکی گی ترسو دیاڑی وسر نہیں کرے او مزدوری نہیں کرے نو بیا پہ قربانی واجب انا دا قربانی بپچا کی گی کدا ټول شریک دی اختیار من صرف یو پلار دی نو یو قربانی دیوگی او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان لپنګ دا دا یو زوی ځان لپنګ دا بل ځان لا او دا خزه ځان لپنګ دا او دا ارچا پنګا 37,800 روپو ته رسیږي بیا بهر یو قربانی کوي او کټولې په شریکه ګټي او پلار لا وروړي چې بابا مست پیش او اختیار دې پیش یا مور لوڑی مور ته پیش اختیار نه پیشا نو چې کم بیا د پیسو اختیار منی بس دی یو قربانی پګړ او پچیلی او پغو میخه قربانی کیږي ګډ چیلی چې د کالی چې د کال نه کمی بیا په نه کیږي البته علما لیکي ویلما ور ګډ چې دا د شپږو میاشتې او په شکل د کال ښکاری نو په دم قربانی صحیح ده ویلما ګډ یا چې شکل کې رکوټ ښکاری دې باندې نه کیږي تر سوچ کال ته نه رسیدل نو چیلې ګډ د کال او غو میخه د 2 کال چې 2 کالو ته عمر رسیدلی د قربانې پر 2 کال عمر پوره شي ته غاخې کړیو کې غاخ نه کړي غاخ له اعتبار نشته عمر نه اعتبار نو بیا په قرباني صحیح ده او کله 2 کالو نه عمر کمی نو قرباني په نه صحیح کېږي ګټ چیلې د یو کس نه بالا علی او غو میخه کټا کټې سخې دا د او پورې پکې شریکان جوړې دي شي او کسا رکوټ سخېرم پکې وې سه جوړې دي شي رکوټ کټې دې پم پکې وې سه جوړې دي شي وې سه به خدا وې سه پورا غواره ور سمانا شپک کسان د کندي خلق دي او 2 ورونو پیسې تن کړی نیمه یو کړو نیمه بل کړی او په شریک یې ساونی و د یو کسي سپکه کم شوکان 2 کسو په شریک یې ساونی و او شپږو سره مرګري شو د دې ټولو قرباني ونشو او کسانو کې د یو کس پیسې آرامي دي د ټولو قرباني ونشو آرام خور به پکې نه ثابت او خ قرباني په ګډ د نبی عليه السلام فرمایي او خ قربانی غدا چې خشته سړی خوري مزیدار ساروی واخلي کم ساروی چې ګوډي قربانی په نکیږي چې د علالې دوه ته پخپل نشیتلې د کم ساروی چې ستر ګړندای یا نیم نظر کمی قربانی په نکیږي د کم ساروی چې پیدایشي خکرنی قربانی په کیږي او کخکری ماتی د نیمه نه زیات بیا په قربانی نه کیږي کم ساروی چې پیدایشي وګونه نه خیر ده او کګوګي د نیمه نه زیات پر بیا په قربانی نه کیږي لکه نیمه پرې د قربانی په نه کیږي کم ساروی چې غاخونه نی
او دے گیا پہ خولی شی گیا کے پرق نہ راضی بیا پہ کیگی او کہ گیا پہ تکلیف خوری باز خولی شی باز نشی خوانے نو قربانی پہ نہ سہ کیگی کم ساروے کے دمرا ٹپی کہ داغ پدے نلونو کے دن مغز ختم شوی دا گردیدونی پدم قربانی نہ سہ کیگی خشتخ کل ساروی باندے قربانی کوے مزیدارا حلال خواره یو ځای کېږي نو قرباني کوي شپږم کولی شي پنځم څلور دریم دوم کولی شي وونه زیات پکې قرباني نه صحیح کېږي د قربانۍ څاروی چې دی واغېشتو چې چا نه دی واغېشت په هغه بعضې خلک شرط لګوي وی دا براله ساتې دا د ګناه شرط دی دا ناروا دی ساتل په هغه نشته هغه خو په تا خرڅ کړ البت که ته وله پیسې ورکې کہ رو دروازے سونا گیا خوری اغوی دا 50 روپو ویدہ دا اللہ سورہ دی را لو ساتا او دا غی دا پیسے دا گیا مانا والا نو بیا ٹک دا او کنا و تیوی علم خورالا بے ساتے دا دا گناہ شرط دا نانوا دی دا بالکل ناجائز دی کم ساروی چی پیو والا دی چاواغشتو پیبت نلشی او که پیو غلان زی دل کو نو یخی و بدی والا پا غلان ورواچی تو پیبت بالکل نالی او که بالفرس کم پید آغینا بعضی سالون بیگی پی یا دیر تکلیفی او پید تی واغشتل خخو نا چی تی والی خودی واغشتل نا پا خپل استعمال کے نراولی ابا فقیرانو لخیراتی ورکی یہ دی سالو تا واپس پا بوتاوا وانچا وچی ویخو یہ فقیرانو لورکی منڈے کی چیز ساروی واغی نو دیر خلق دا منڈے کرائی نور کی پٹ پغلا روزی اگر توی زانکا کور بتے بے ما بوئے دا ما دیگر بدر شم کور با پیسے درکم دا منڈے کرائی پٹول گناہ دا ناروا دی حرام دی دا خدا غوی دا کرائی زی دے دا خواغی یو گناہ دان لخپل کرائی مقرر کرده خواغی بم زیادتے نکی چکم عام ریت تی ابالی دا غینا زیاد بنا لی بلا غوی یو بل زیادتے کئی دا ریت دا کرائی خدا غزید چی کمزے کے ساروے خرسے گی ناغی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودا وکړه نو منډه والا ته کرائی اخلی دا گناه دا لار خدا دنه دا لار خو سرکاری دا اگا منډه چی کمزے کے غوی اغازے مختص کری نو التبا منډه والا پیسلی دا لارے دا ساروی پیسا غوی نشی غشتی دا گناه دا با بالکل ناخلی علالی بے دا اختر پورد چی کم دے دا اختر منس کی گی نو علتا دا اختر دا ماندن مخ کے بنا لالی اختر منس چیو شو ارجمات کی چیو شے لالو لشی او که بانڈا کی چالالو دا اختر منس کی گی نو وقتی ملالو لشی یو صحابی دا حضور پاک اگر دا ماندن مخ کے علالا کڑیوا نبی علیہ السلام تو اشاتو کشاتو لحمن زبط غخل دے لالا اکلا بل بالالے اس او خدا دا چی پخپل لاس علال کی دا بہتر دا او کدا بل پلاسوک علالی وکیل بے کی نوم علالو لش دری ورځو پورے قربانی علالکو لشی لنبے و دویم و دریم او دری ورځې پس بس ورځې ختم شو بیا سم نکیگی سرمن سره بے سکے نقد سرمن ارچالا ورکولش ځان لته بورقم جوړول شي ځان لته لمسیم جوړول شي او مالدار لیم ورکول شي او غریب لیم ورکول شي او چې سرمند خرڅ کړو بیا به غریب لورکه مالدار لنشي ورکول دا قربانه سرمن دا به قصاب له مزدوري کې نه ورکه که مزدوري کې دی ورکړه نو ګناه دی وګټله بعض خلک په مزدوري کې نه ورکه خو یې جوړه کی دا قصاب مثلا 1500 روپے کېږي ما وته وي زمړ 200 بدنوالم دا سرمن په مارا خرڅ کا نو هغه ورته ریټ کم کی او دی ورته د سرمنې ریټ کم کی دا ګناه ده دا سخت جرم دی او ناروا دی د قربانه د ساروی چې کم پړې دی پکې ورسې ده ابم خیراتی ورکه ابم په خپل استعمال کې باندې راولې چاله خیراتی ورکا باغې صدقه او غوښو سره به سکه غوښه تاسو ته پتر پرچ کې به کې دی د یو په دی ولا درېواله او 15 کاله خوره اخو تاسو ولا سیستم برابر کړي ډیرو دغه په پروژونو دوه راشي چې په دکاندارانو باندې د پریزرو راشي نه د قربانه وخه کا ساتل شي بالکل نبی علیہ السلام فرمائی ادخروا ذخیرے کے لیکن بہتر ادا سے نہ دا بہتر ادا چې دری سے کا یوی سپخپل او خورا یوی سر میلمنو رشتہ دارانو لورکا یو فقیرانو لورکا او کی ساتیو مش اختیار دلشتا
او چین هم اختیار دلشتا دا خو د قربانې د څاروي. بعضې سړی پلار له قرباني کوي، مور د پاره کوي، بالکل کولی شي. نبی علیہ السلام لکه څوک مالداري حضور پاک له یوه یوه وکړي چې ثواب به مشي. او که چرته یو سړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کوي، دې کې فرق دی. که چا مړي له قرباني وکړه غوښه یې پخپله هم خوړی شي، د بچي هم خوړی شي. خو که مړي وصیت کړو چې ماله به قرباني کوي او بیا وله قرباني وکړه، د هغې غوښې به نه خورئ، به ټولې بیا خیرات کوي. دا څه مختصر مسائل د قربانۍ مې درته ووي. رب العالمین دې مونږ له د قربانۍ کولو توفیق راکړي. الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ. الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ. الله مونږ ټول د بیت الله حج له بوځئ. کومې زنانه چې زمونږ اوازونه اوري هغې دې خدای پاک بوځئ. الہ العالمین چې څوک حج له تللي دي قبول شوي حجونو سره واپس راولی. الله روغ صحت سره د حج او د عمرې طوافونو دعاګانو توفیق ولا ورکړي. الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چا د څه پریشانۍ ټینشنونې په خوشحالو بدل کړي. خدای خپل عظمت او د خپل حبیب مبارک مینه زموږ په زړه کې واچوي. الله د دنیا او د آخر د فتنو آفتونو نه پامن کې وساتي. الله موږ زموږ بچي اهل و عیال د ناګهاني مصیبتونو شلقونو نه پام امان کې وساتي. الہ العالمین چا زړه کې څه پریشاني دي پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. خدای موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي. په ژبه او په اندامونو خپل ذکر جاری کړي. یو ملګری زمونږ د دې خیش کنات خوان دی، د هغې والده وفات شوې وه. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان دي هغې ټول الله مغفرت نصیب کړي. او الله چې څومره جمدي روغ دی خدای صحتونه والا ورکړي. الله زمونږ بچي د لوفر او د جن نه وساتي او خدای ته کامیاب کړي. او آخر وخت کې یو ملګری بار ملته تللی زمونږ یو ورور دی د هغه بچی دی، الله دې کامیاب کړي، کامیابی ته دې خدای ورسوي. څومره مسافر په بار ملکونو کې چې کم دوستان لګیا دي او هغوی ځان نه مزدورۍ کوي، نو خدای ته مل شي او ته مدد وکړي. آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. یو بل مرګی زمونږ خدمت کوي، نارینه اولاد بچي نشته، دعا کوي چې خدای نارینه اولاد ورکړي. الله چې د چا بچي نشته نارینه اولاد والا ورکړي، خدای نارینه اولاد ورکړي، الله نارینه اولاد ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین. قرض دے اللہ دے والا قرض خلاص کی. وسوسې د پاره بهترینه وظیفه دا ده چې چاته وسوسه راځي دا وظیفه ټول زده کړي. سهار وخت لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. سل کرتا وایه، سل کرتا. دا د حضور پاک د مبارک خولې وظیفه ده. د وسوسو نه به هم خلاصې. او چې دا څوک سار وایي نو په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوق وي، په هغه ورځ به عبادت ته ډېر شوق وي. دیوی گناہ کبیرہ کی مبتلے وظیفہ راتا خوایا. گناہ کبیرہ کی مبتلے ځان بساتی دا په وظیفو نه کېږي. که په وظیفو کېدی پیغمبر علیہ السلام به ټولو ته وظیفې وې او بس ټول کافران و مسلمانېدل. نو ماحول بدل کا. څوک چې ګناه کې مبتلا دي د هغې ماحول د وجې نه به مبتلی، ماحول بدل کا. که د چا د وجې نه ګناه کې مبتلی هغه سره د خدای د رضا لپاره بغض شروع کا، وانه ورسره شروع کا، پخپله به ټیک کېږي. او که یو سړی ماحول نه بدلي په ډن کې پروت دی او ما ته وي وظیفه راته وښایه، نه کېږي تر څو چې د ډن نه راوتې. هلکه ټیک ده خبره که ډن نه راوځه بې وظیفې به پاک شي. او چې ډن کې پروت دی 50,000 وظیفې وې ته نشي خلاصېدی. نو ماحول دې خپل ټیک کا. ماښام نه پس شپږ رکعاته اوابین دي. دا د هغه دوو سره بعضې علما وایي دي د هغه دوو رکعاتو سنتو سره مؤکد او څوک وایي د هغې نه علاوه دواړو کې د دې خیار دی. او بالکل چې څوک دوه قبیلې یو بل سره په جګړې د دنیا په مسلو کې نبی علیہ السلام فرمایي قاتل مقتول دواړه په اور کې دي. جی پی پوینټ چې حکومت سره کم جمع دی په هغې حکومت چې کم پرافټ ورکوي دا سود نه دی، هغه د حکومت په قبضه کې دی. دی وایي ما باندې 2,10,000 روپۍ قرضه ده او ما سره 40,000 روپۍ دی کور کې او گر بار کی ضرورت کے لیے دی د 40,000 روپۍ. نو تا باندې 2.5 قرضه ده 2,30,000 نو 40,000 خو لږې دي چې قرضه ته وباسې بیا خو هېڅ هم نه پاتې کېږي. نو که نور د سره ځمکه دي نی او د تجارت مال د سره نی نو بیا در باندې قرباني واجبه نه ده.